11 لک پکې نغدې سودي زموږ مور سره وي او تقریبا یو لستوري کالی پکې د خراب شو دی پکې سو دی او نور د روډ داسې دی چې غټ ګاډي په کور کې صرف زنانه وي او نارینه چې کوم نو هغه بهر ته مزدوري لټلي دي پنجاب ته چې 18 کمرو کې څومره سامانونه ناغه سامانونه چې دي ناغه ټول لټلي دي او د دې وخت د کلی ځای خلکو د وینا مطابق چې مالی نقصان ډیر شوی دی صدقه 1 کروڑ روپو پورې تقریبا چې نقصان شوی دی خو جاني نقصان چې نه ده شوی دا جی زمانه مالی احمد دی نه هیڅ پته نه لګي چې ماشومان نه لګېدل هیڅ پته نه لګي چې څنګه لګېدل کور کې څوک نارینه څوک نه وو ټول وړې ماشومان وو بس هغه نه لګېدل هیڅ پته لګېدل موږ ته نه لګي جی نقصان خو داسې مخامخ کې نه تقریبا د کروڑ نه سیوا دی په دې کې زموږ تقریبا 11.5 لک پکې نغدې سودي زموږ مور سره وي او تقریبا یو لستوري کالی پکې د خراب شو دی پکې سو دی او نور د دې کې 3 رونه زموږ کړي پکې برا دا هغه چې څه د واده نستونه سامان او کټکټو کټکې او څه شی چې څه شی نو ونه سو دی لکه صرف موږ د اغوستي کپړې را بچوري نو هیڅ نشته نو بس نقصان زمانو نو شیروان دی او د یونین کونسل بها ګاردام جمناري سره می تعلق دی مونږ چې خبر شو او څنګه موقع ترالو لاغي کې بیا مونږ ریسکو ولا تر رابطه وکړه خو د ریسکو مسله دا و چې دلته کې زموږ دا روډ داسې دی چې غټ ګاډي په موږ ته نشي راتلی او بار زموږ سره په رابطه کې بیا متعلقه سچو سیف الله صاحب ته موږ رینګ وکړو هغه بیا د زموږ د چوکۍ چې کوم مشر تانادار صاحب دی ګوهر صاحب هغه ته اطلاع وکړه نو زه یو خو انتهایی د دې ملګرو ډیره شکریا ادا کوم سپیشل د میډیا والا د پولیس ډپارټمنټ او سپیشل د منسٹر صاحب شکریا ادا کوم چې څومره متعلقه ډپارټ دي فارسټر هم را لېږلی مومن خان صاحب اوس خپل دغه وکړه انویسټیګیشن یې وکړه تحصیلدار صاحب هم را روان دی نور هم را روان دي لپاره خو زموږ دا مطالبه ده خاص کر د خپل سی ایم صاحب محمود خان نه د کوم منسټر زموږ چې د محب الله خان فیډرل منسټر مراد سعید نه دا زموږ د خپل حلقې او زموږ ډېر ګران مشران دي او خاص کر دلته کې ډېر زیات تلي راغلي دي نو هغو نه موږ دا مطالبه کوو چې یاره دا خلک سرتور شو او خو دا موږ په لاسو په خاورو په اوبو په منګي په دې سیزونو باندې موږ دا اور مړ کړلی نو په دغه معمولي یو نقطه موږ ته کولاو وی نو زموږ سره به دا زیاتی نه وشوی دا خاص کر موږ د غریب خلک یو د دې خلکو د لاس سره ځان سره یو ظلم ګڼو چې لکه دا بیګانه زیات ظلم زموږ سره دې خلکو د لاسه شوی دی لکه د روډ د لاسه شوی دی جی بره بالکل تاسو شکریا ادا کوم او د خپل انتظامی سپیشلی د پولیس ډپارټمنټ د دې شکریا ادا کوم او د خپل قوم شکریا ادا کوم چې په دغه لک ساحت کې موږ ته پولیس هم راورسېدل او قوم هم راورسېده خو لکه د اوبو د وجې نه هغه ټول خلک چې وو هغه بېوسه وو الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم زه جانزاده د جمنارۍ تاسو ته مخاطب یم په دې کې جاني نقصان شوی دی د کور نه دی عشر خلک چې کم راغلي وو او اورې وجه په هغې کې 2-3 کسان خوږ شوي دي یو پکې اوږه خرابه شوې ده نور پکې سوي دي خو د دې جرړه خبره دا ده چې موږ د خپل حکومت نه حکومت زموږ دی موږ د خپل حکومت نه دا خواست کوو ریکویسټ کوو چې موږ ووټ درکو د بیهانه په پورته د جمنارۍ ډوغلګۍ چاتېکل موږ ته د بهار طرف نه روډ بندېږي د لپاسه موږ د روډونه سیم سیب وکړو خو د بهار په ځای باندې زموږ په هغه وس نه راځي ولې موږ څه غیر د وزیرستان نه راغلي وو یا وزیرستان والا یو که په پاکستان کې یو خو موږ ته د دا روډ وشي ډېره مهرباني